باب من رخص له فی لبس الحریری. کمو کسانو ته اجازه ته خارخ وي په بدن باندې سپږې پکې وي یا بل شي کنه به دې لپاره اجازه شته که چې شي سره بیا دا شی نه پاتې کېږي او خارخ دپاره خو بیا د ډېر جیبه تکلیف وي سړي ته که نه بدن ته نه سوځي وغیره دا ډېر خوی دی د ریشم. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سيد بن عروبه عن قتاده عن انس بن مالك قال انباهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام دي سړي ته ولي عبد الرحمن بن عوف صاحب ته في قميصين من خرير چې تاسو قمیصونه مستولی شي من وجع كان بهما حکا خارخ وکړي. باب الرخصت په العالم فی الصواب کاپړې کې نشانی جوړول یا نقش و نگارم سیدی پروانه کوي. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن قياس عن عاصم بن ابي عثمان بن عمر انه كان ينهى عن الحرير والديباج الا ما كان هكذا. نه نه دلته کې غول عام نقش نگار نه غفاسي جایز ده کنه نقش و نگار نه تی چې ریخم ولا نقش و نگار یو کو چرته لاغونه ګول مل دی په جوړ کو شه د څالو غوته برابر نه صحیح ده نو تم د خبر کله مکان هکذا ثم شر باسمه ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن ابي عمر مولى اسماء قال رأيت ابن عمر اشترى امامة لها علم فدعا بالقملين. ابن عمر صاحب پګړې خستې او پکې داسې سلامي وي کنه نشانې ورکې جوړې شوې وي نشانې سي تار مار نه جوړې کې نه کینچې راوختله قملین جاملین کینچې تیل شي فقصه کاټې کړله. فدخلت على اسماء بيبي تورغلم فذكرت ذلك لها فقالت مؤسن لعبد الله يا جاريه هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبدالله څنګه د سکار وکړو ای جاریه لاړه شراړ د پیغمبر سن جبه فجاد بجبه مکوفه الکمین چې لستونو باندې سختلی او خول جیب والفرجین دې دا جیب خاص د گریوان ته چې د جیب د عرب خلک دغه ته نه د کوم جیبونه دی جیب گریوان ته یغو ځکه چې دا یو جیب شو گریوان ته طلبي وای طلبي و د شول فرجین فرجین به چستل شي فرجین اندی تیل شي کنه چې د لستونو لکم سرویس دوا شو کنه یا بلزی ولا یا کله کله د سی چې د چوبی کې د لستونی خونی کنه دا زین کولاوی د ولی ولا لیدل دی کنه کولا دلته وی کنه کولاو شو دوا سرویس شو کنه یو مخ ته درونه شو بل لستون شو بدیباج صدا دیباج می باج په لګول شي خصالو ربطونه کم باب لبس الخرير والذهب للنساء خجز د شان جائز دي. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد العزيز بن ابي صعبه عن ابي الافلح الحمداني عن عبد الله الزرير الغافقي سمعته يقول سمعت علي بن ابي طالب يقول اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا ثم رفع بهما يديه. پیغمبر صلی د ریشم سونه غسلس کی رخصت به اوچت کړل به ویل خلکو ته دا غو غوري فقل ان هذين حرام على ذكور امتي حل للناس خذ تعالى لنرن تارام دي داشيا. وبي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن ابي زياد عن ابي فاخته قال حدثني هبيره بن يريم يريم د لفظ د سلګی ته کده وزن فعل شو کنه يفعل يريم يريم عن علي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حله مكوفه بحرير اما سداها واما لحمه ونن طرفنا يورشني طرفنا پرشم لګیدل د سی کپڑا ور کړه کنه د چیر کده خړی ور کړول مختبه سي چې په ارسل بهيلي به متر وختله دا ابو زیاد په خطان روایت کې هغه چې متو بیره بن يريم د یلی دي کنه علي صاحب نه رته چې هغه پیغمبر سنت ته کپڑا هدیه کوي هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کپڑا هدیه شو هدیه کړول مې ما ترول کله پاتې ته زول راغلم قلت يا رسول الله ما اسنو بها زه په کومه البسها
ته وغونده قال لا لا نه ولكن اجعلها خمرا بين الفواتم فاطمو ته ورکه فاطمی بونه کپڑی مپڑی جوړ کی ځنته چادر به جوړ کی فاطم دی فاطمی جمع ده کنه فاطمه بنت اسد شوله فاطمه بنت حمزه شو حمزه سیب لور شو فاطمه بنت النبی پیغمبر سم لور درې فاطمی وی کنه ځکه فاطمه نه وته فاطمو ته ورکه کله کله کور کې د سیوړ کی کنه وزوی خال کی سره د شیندو ته ورډه مت دروړي خزن نن سره جلوای شو کینه هغه ته ورډه کنه سر مخوګو ته ماغه وی خوري وفي قال حدثنا بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الأبريك عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من خرير وفي الأخرى ذهب فقال إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لناسهم حل لا يلشيخا حل غتيل شي نزل ذلك تيلش وبه قال حدثنا بكر قال حدثني عيسى بن يونس عن معمر عن زوري عن انس قال رايت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيرا باب لبس الاحمر للرجال سړی ته سرو کپړو غوندل څنګه دي کسروال لګ زک پکې سرباخان دي پروانه شته کنه مکمل سور سی به مکروه خبره ده نور غستول جایز دي وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه عن شريك بن عبد الله القاضي عن ابي اسحاق عن البراء قال ما رايت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حله حمراء پیغمبر سنت حله حمراء نه چی دي غستلی و معنی دا چې پکې صرف سری لکيري شان دي نور مکمل نه استعمال سکی کپڑا وبه قال حدثنا بكر ابو عامر عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف براد بن يوسف بن أبي بردة يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قاضي مرو لكي قاضيو قال حدثنا عبد الله بن بريد أن أباه حدثه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران ياثران ويقومان دا وایي چې پیغمبر اسلام یو کتو تقریر کوو په دې ټیم کې حسن حسین رالو او کمیسونه سره غوستل سره معنی د سربخان شان دي کله به غورځېدو کله به پاسېدو د مشرمان خو هم د شی د کنه د خاپیلو نه لږ وتلی کله غورځي کله پزیږي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منبر نه رکوشولو بیان ټیم کې فاخذهما فوزهما في حجرال پیغمبر اسلام رواخستل دواړه خابت پتلې کې کینول قوت کې او خلکو ته وی چې په قول صدق الله ورسوله خدای رسول صحیح ویل دي انما اموالکم واولادکم فتنه بچي او مولونه خسړي د پر فتنه ګرځي کنه امتحان دی ټول امتحان دی بچي د پر ډېر څه کارونه کوي بچي د مجبورۍ په ډېر شیان باندې مال د سړي د پر ډېر سخت امتحان دی اوس دغه بچي د پر زره کوشم ګوري رایتو حزینه د دوه چې کله د سیالت کیو قتل کنه فلم از برزړه مې نشو صبر چې ملال دل روانې مل مې زک ثم اخذ في خطبته د خطبې کې شروع وکړه بچی رښتیا بچی